نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة النساء پارہ نمبر 4 رکو نمبر 3 آیت نمبر 15 قانون نمبر 7 خلاصہ در کو پس داغینا لفظی ترجمہ انسانی سوسائٹی بنیاد دا پدو شیزونو دی مال مخی دا حقی ذکرو پنا حق بانی دا یو بل مالون مخوری پا یتیمانانو بانی ظلمون مکوی او بیا هر چاہتا دا حقی چکم حق دے اغا ورطور کئی اغا ناری ندی که زنانه دی ماشومان دی که مشران دی کمزور دی که طاقتور دی او دویم بنیاد اغا ربط دی او کم ربط چی پا نکاح سروی نو اغین خص سوسائٹی جوڑی گی او کل چی دغا ربط د نکاح نا علاووی نو دا غیر ناکار سوسائٹی جوڑی گی نو معاشره کی خکل سوسائٹی ضرورت نو دا غیر پر پابندی لگی پا حق شیزونو چی پا کم سرا معاشره خرابی گی چاگا زینا دا دغه شانتی مخکی رکو کی بزنانو بانی احسان چاگوی تا پا میراس کی دا هاگوی حقوق ورکڑیشو وز دی رکو کی پاگی بانی بل احسان دی چا هاگوی منکولی دا زنا بے حیائینا او پا هاگوی بانی سختی کولی یعنی هاگوی دا بداخلاقینا منکولی ابتدا دا اسلام کی زنا حکم دا هم جنس فرستی مزمت او پا دی ناکار گناہ کی چی سوک مبتلائی دا هاگوی دا پارا دا قوم دا لوط علیہ السلام هغه عبرتناک سزا قرآن کے زی پا زی بیان شوید تو بے طرف تا ترغیب پا زنانو بانی ظلم او دا هغه جاہلیت دا رسمونو رد دے او مزمت دے دا هغه کسانو چاگوی زنانه مجبورکی دیتا چاہاگا دویتا مہر پریگ دی او خلع ورسروکی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی او ہغا زنانا یأتین الفاحشتا چکوی بی حیائی فاحشت دیر مانی دی دلتا دی مراد زنا دا من نسائکم دا زنانا استاسنا وزبتاسو سکوی دا سی سزا مور کوئی دا سی موجنی فاستشهدو نو گواهان جوڑ کئی علیہن پہغوی باندے اربعتن سلور منکم ستاسنا دا مال دا عزتنا زیاد عزیز اغا دا جان او دا نفس عزت دا مال پا معاملہ کی دو گواهان او پا مسئلہ دا عزت ناموس کی سلور گواهان دیکی سختی دی دا پارا دا چی مدعی چرتا دا دروغ دعوو نکی او که چرتا داسی دا دروغ دعوو کی نو حق دا پارا بیا هم سزا ذکر دا نو سلور گواهان بی طول با عاقلین وی بالغان بوی ازاد بوی نارینه بوی مسلمانان بوی عادلان بوی او پا باب دا زنا کی دا زنانو گواہی قابل قبول ندا او پا باب دا زنا کی با سلور کسان گواہی ورکی چشمدید گواہ عینی گواہی بورکی نو که چرتا یو زنا پا گواہ دا گواہانو سر ثابت شوا فَإِن شَهِدُوا نو که چرتا گواہی ورکڑا دوی نو اسبتاسو سکوی فَأَمْسِكُوهُنَّ نو بندکڑی دوی لرا فی البیوتی پکورنو کی حتی تردی پوری یتوفاہن الموت جوا بخلی دوی لرا مرگ دی کی شرد عمر قید چه ہمیشہ دا پارا دوی دی پا قید کی واچولشی بندیا دی دکڑشی او یجعل اللہ او یا مقرر بکڑی اللہ لہن دا دوی دا پارا سبیلا سلارا دی کی اشارہ دا داسی کسانو دا پارا ببل حکم رزی جاگا با سورة النور کی راغلے دے چه کلا زنا ثابت شی غیر شادی شدوی نو اغیتا بسل دوری ملاوی او کچرت شادی شدوی نو پسنت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا اغوی با رجم کیگ واللذانی او حغا دو کسان یأتیانها چکوی بدکاری منکم استاسنا فآذوهما نو تکلیف ورسوی دویتا دے دین مراد یا ناری ندی او مخ کی آیات کی دا زنانو سزا بیان شو او یا دا دین مراد ہم جنس پرستی کون کی دی او دا دیو سزا بیا صدا پا دی کی دا فقهاو مختلف اقوال دی غور قول داده چی دا وقت قاضی تا بدا مسئلہ اس پارلیشی چی اگا سنگ سزا مناسب گنی آغا شانی سزا باورتور کریشی او چوک چی پا داسی ناکار عمل کی مبتلاوی دا هاغوی دا پارا واقعا دا قوم دا لوط علیہ السلام اگا کافی دا پا کائنات کے دا طولنا سخت سزا قوم دا لوط علیہ السلام تا میلاو شوید فَإِن تَابَا نو کچری توبه وکړي دوی و اصلحا او اصلاح وکړي د خپل ځان سم کړي ځانونه فأعرضوا نو مخواړوي تاسو عنهما د دوینا ان الله یقینا الله کان دے تواب الرحیم دیر توبہ قبل ان کے دیر رحم کو ان کے
رب العالمین د هر چا توبه قبلې. صرف 3 شرطونه دي. ګناه کې مبتلا هغه ګناه پرېږده، مستقبل لپاره عزم وک، او چې کومه درنه شوې په هغې پیمانتیا ښکاره ک، او تر هغې پورې ستا توبه قبلېږي تر څو چې زنکدن نه شروع شوی، علامات د مرګ نه راغلي. انما التوبة یقینا قبلېدل توبې علی الله پنځ د الله باندې للذین د پاره د هغه کسانو دي یعملون السوء چې کوي بد کارونه بجهالت پناپوهۍ سره په حماقت سره، او هر ګناه دا په حماقت سره کیږي ځکه چې چاتم د دغه ګناه انجام نه معلوم. که چېرې چاته د ګناه انجام معلوم شي، حقیقت نه خبر شي، ګناه بنک. ثم یتوبون، او بیا توبه وکړي من قریب سمدستی مخکې مخکې د مرګ نه، او د مرګ چاتم پته نه لګي چې کله راځي. لہذا څنګه چې ګناه کیږي فورا توبه ایستل پکار. فاولئک، نو دغه کسان دي یتوب الله چې توبه قبلوي الله علیهم ددوی، وکان الله علیما حکیما، او دے الله خپوها پورا حکمت والا. ولیست التوبة، او نشت دے قبل دل توبی للذین د پارا داغی کسانو یعملون السیئات چې کوي گناهونه او توبه نو باسی، حتی تردی اذا حضر چې کله حاضر شي احدهم الموت یو تنتا په دوی کې مرګ، قال نو اوای انی یقینا ز تبت الان توبه کوم اوس. نو اوس الله توبه نه قبلې چې کله ستا زنکدن شروع شو. وللذین، او نه د هغه کسانو د پاره یموتون چې مړ شي وهم کفار په داسې حال کې چې دوی کافر دي. اولئک دغه کسان چې دي اعتدنا تیار کړی دی موږ لهم د دوی د پاره عذابا الیما، عذاب دردناک. دی آیات کې 9 نمبر قانون بیانیږي، او رد په ظلم کولو د زنانو، او رد په رسمونو د جاهلیت باندې چې کله به د یو ښځې خاون وفات شو، دغه ورثو به دا خپل حق ګاڼه په زور باندې دغه کونډې سره نکاح کول، یا د نکاح نه منع کول، یا بل چاته په زور باندې په نکاح ورکول. اسلام دا وی چې کله د یو ښځې خاون وفات شي، دا کونډه شي، عدت تیر شي، بیا دا اختیار صرف دې ته حاصل لې چې دا د چا سره نکاح کوي، کوم ځای کې نکاح کوي. نه ورثه په زور ور سره نکاح کولی شي، نه بل ځای کې په زور باندې ورکولی شي، او نه د نکاح نه هغه منع کولی شي. یا ایها الذین آمنوا، ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی، لا یحل لکم، حلال ندی ستاسو د پاره، ان ترثوا النساء، چې میراث کې واخلئ تاسو ښځې کرها په زور. دا څه مال نه دی چې میراث ته جوړوئ، دا انسان دی الله اشرف المخلوقات ګرځولی دی، آزاده ښځه ده، بس د عدت نه دې ته اختیار حاصل دی، څوک پې جبر ظلم زیاتې نشي کولی. ولا تعدلوهن، او متنګوئ دوی لره، لتذهبوا، دی د پاره چې واخلئ تاسو ببعض ما، بعضی د هغې مهر نه، آتیتموهن چې ورکړی دی تاسو دوی ته. بله مسله بیانه شو، بعضو به داسې کول چې ښځه به نکاح کې راوست، ژوند زندګي به ورسره نه تېرول، حقوق به نه ادا کولو، هغوی به دا غوښته چې طلاق ورته ورکړي، و چونکې هغه مالداره وي نو دوی به مال ته غلو، نو مجبورولې به د دې دپاره چې دوی خلع وکړي، موږ ته دا مال راکړي او د دې په عوض کې ورته موږ طلاق ورکړو. نو دا خلکو مذمت کړی شوی دی. الا ان یأتین بفاحشة مبینه، مگر دا چې وکړي دوی بې حیایي ښکاره، بد اخلاقی، بد خویی، اور دغه شاندې زینا. اوس خطاب دی ټولو ته. وعاشروهن، او ژوند تېروئ د دوی سره بالمعروف، په ښکلي طریقه باندې د بیبیانو حقوق ادا کوئ، نان نفقه ده، خرچه ده، د شپې تېرول دي، کنځل ورته مه کوئ، که چېرته ورته د نوکر ضرورت نوکر ورته ونیسئ، د ظلم وهل ټکول ورسره مه کوئ. فإن کرهتموهن، پس که چرې نه خوښوئ تاسو دوی لره، خوښ یم نه وي، بیا هم ظلم زیاتی ورسره مه کوئ، صبر وکړئ. که یو نقصان دی نو 100 فیدې دي پکې. فعسا، نو کیدی شي ان تکرهو شیئا، چې نه به خوښوئ تاسو یو څیز لره، ویجعل الله، او پیدا بکړي الله فیه پاغې کې خیرا کثیرا، خیر ډیر. دې ته سوچ نه کوئ ستاسو عزت محفوظ کړی دی، ستاسو د کور حفاظت کوي، ستاسو د بچو تربیت کوي، نو که یو نقصان دی 100 فیدې. دی آیات مبارکه کې بله مسله بیانېږي، که ته یوې ښځې ته طلاق ورکړې او په نکاح باندې بله اخلي، جایز ده، خو د هغې
ناغه مہر واپس کولو د پاره چل ول مکوا، حیلې بهانې مکوا. د جاهلیت رسم داو چې کله به یو سړی ښځې ته طلاق ورکول د هغې نه به مهر واپس اخیستو، نو په هغې باندې به د زنا تهمت ولګاو او هغه خپل مهر به یې واپس واخیستو. وان اردتم استبدالا، او کچری غواړئ تاسو بدلول زوج مکانا، د یوې ښځې په ځای زوجین د بلې ښځې، وآتیتم او ورکړی وي تاسو احداهن یوې ته د دوی نه قنطارا ډیر مال، لویه خزانه، مهر یا د هغې نه نور علاوه کوم تخفی او تخایف ډالۍ وغیره. فلا تأخذوا، نو ما اخلی تاسو منه د هغې مال نه شیئا څه شی، ټول ورته پرېږدئ. اتأخذونه، آیا اخلی تاسو دا بهتانن په لګولو د بهتان، چې زنا تهمت پې ولګوئ او یا نور حیلې بهانې وکئ او دغه مهرونه تی واپس واخلي. و اثما مبینا، او په ګناه ښکارا، او تاسو څنګه د دوی نه مالونه اخلي؟ الان کې تاسو د یو بل نه فیدی اخیستل دي، یو بل سره لیدل کتل کړي دي، نکاح شوی ده. وکیف تأخذونه، او څنګه اخیستی شئ تاسو دغه مال؟ وقد افضى، او حلال کې رسیدلی دي، بعضکم بعض استاسو الى بعض بعض النور تا، واخذن منکم، او اخیست دي دوی استاسو نا میثاقا غلیظا، لوز مضبوط جغه نکاح ده. ولا تنکحو، دې ځنه لسم قانون دی، د 15 قسمه زنانو بیان کیږي چې د هغوی سره نکاح حرام ده. ولا تنکحو، نکاح مکوئ، ما د هغه چا سره نکح آباؤکم، چې نکاح ور سره کړی دا پلارانو ستاسو، من النساء د زنانونا، الا ما مگر هغه قد سلف چې مخکې تیر شوي دي، انه یقینا دا کان فاحشة، دا بے حیائی، و مقتا، او خبره د غصې د غضب، وساء، او ډیر بدا، سبیلا، طریقه دا، حرمت، حرام کړی شوي دي، علیکم پتاسو باندې، امهاتکم میندې ستاسو، وبناتکم لوڼه ستاسو، واخواتکم خویندې ستاسو، وعماتکم او تروریان استاسو، وخالاتکم او د مور خویند استاسو، وبنات الاخی او لونا دورونو استاسو یعنی وریری، وبنات الاخت لونا د خویندو یعنی خورزی، و امهاتکم اللاتی او میند استاسو هغه ارضعنکم چې تی درکړی دی تاسو ته، یعنی رضاعی میند استاسو. رضاعی مور هغه ده چې کوم ماشوم ته پی ورکي په مدت د رضاعت، او مدت د رضاعت هغه 2 کاله، نو 2 کالو کې دننه چې یو ښځه یو ماشوم ته پی ورکي، دغه ماشوم دغه ښځې رضاعی بچی شو، او دغه ښځه دغه ماشوم د پاره رضاعی مور شو، او دغه ښځې چې نورې لوڼه دي دا دغه ماشوم د پاره رضاعی خویندې شو، او دغه ښځې نور زامن چې دي دا دغه ماشوم د پاره رضاعی ورونه شو. نو څنګه چې دغه ماشوم نکاح دغه رضاعی مور سره نکیږي، دغه شانتي د رضاعی خویندو سره هم نکیږي. واخواتکم من الرضاعه، او خویند استاسو د تی درودلو والونا یعنی رضاعی خویندی، و امهات نسائکم او میندی د خزو استاسو یعنی خواخیانی، و ربائبکم اللاتی او پرکٹی استاسو هغا فی حجورکم چې دی په پرورش تاسو کې، من نسائکم اللاتی د زنانو استاسو هغه نه دخلتم بهن چې کورواله کړی دی تاسو د هغوی سره، فإن لم تکونو کچری نوی تاسو دخلتم بهن چې ځای شوي تاسو د هغوی سره، فلا جناح علیکم، بس نشته دی څه ګناه په تاسو باندې. یعنی یو ښځه ده د هغې سره لور ده، نو که هغه ښځې سره تا نکاح وکړه، هغې سره د مباشرت وکړو، نو بیا یې د لور سره نکاح نشي کولی، او که چېرته د مور سره د نکاح نه ده کړی، مباشرت دې نه دی کړی، او د دغه لور سره نکاح کې، نو بیا کولی شي. وحلائل ابنائکم، او ښځې د زامنو ستاسو، الذین د هغه زامنو، من اصلابکم چې دی ستاسو د شاګانو نه،
یعنی ستاسو د حقیقي زامنو چې کومې ښځې دي د هغوی سره ستاسو دپاره نکاح حرامه ده چې مونږ ورته پښتو کې ګور ویو. وان تجمعوا او دا چې جمع کړئ تاسو بین الاختین په میندو دوو خویندو کې دوه خویندې په نکاح کې نشي راوستې، دا حرام دي. البته که یو خور ته طلاق ورکړي د هغې عدت تیر شي یا یوه خور وفات شي نو بیا د بلې خور سره نکاح دا جایز ده. الا ما قد سلف مگر هغه څه چې مخکې تیر شوي دي. ان الله یقینا الله کان دے غفورا ډیر بخون کے رحیما ډیر مهربانا.